سبا به تاسو بیا نه راځئ دې دغه ته تاسو به زموږ په دغه لاس کې دی موږ به تاسو له دننه کړو او عوام دغه شان پرېښودی دی او خدای پاک یو په خپلو کورونو دغه شانتې راوله چې موږ درشو ستاسو سره وکړو کومو کسانو له چې موږ ووټونه ورکړي دي فضل حکیم صاحب دی دا بل دغه چیرمین صاحب دی شاهد صاحب نو هغه د اوسه پورې کوم ځای کې دي د اوده دي دا دغه زموږ دا خټه ورته وښیه ولې موږ د دې ځای اوسېدونکي نه یو او سبا ته په ما پسې راځې ما لوټ راکړه بوټ بړې دیوالي او لکار یو کس دغه کوي راشه دا زمونږ یو هفته وشوه یو هفته داسې چل دی تاسو دا ویډیو خو ورته وښیه که نه تر ړوند دی که تا له څه چل دی وی دا وګوره یو هفته وشوه مونږ په دې کې پراته یو زمونږ بچي دي زمونږ ګټه ده پسې راځې ما لوټ راکړه او دغه راکړه او بیا ښه بېغمه یو کس نه اوسه پورې زمونږ بچي په یو ځای کې نه په بل ځای کې دي موږ په بل ځای کې یو چې تاسو نشئ کولی ستاسو د وسه نه زمونږ سره دا تبلیغ والا ورونه راځي دا تبلیغ والا ورونه راځي الله دې خوشحاله کړي هغوی زمونږ سره په دې ټولې مالۍ سره هغوی په نره کار وکړو او دغه تاسو راغلی تاسو زمونږ تپوس وکړو ورکړي دا دوی چې په دې کم ځای ناست دي او دا درې کسان ټوپک والا ته یو طرف ته ګرځي او درې بل طرف ته دا د دې وخت دی چې تاسو یو کس راشي درې ټوپک والا ته خوا رواني درې ټوپک والا ته دې خوا رواني او زمونږ دا حال دی موږ به تاسو څه کوو بیا سبا نه ودرېږئ سبا به تاسو بیا نه راځئ دې دغه ته تاسو به زموږ په دغه لاس کې دی موږ به تاسو له دننه کړو تاسو خو د سړي زامن یې نو کله به یو ځای ځو کله هوټل ته ځو کله یو ځای ځو کله بل ځای ته ځو مونږ کله په یو ځای کې شپه کوو کله په بل ځای کې شپه بچي کله په یو ځای کې کله بل ځای کې دي کله سر کوي که نه خو خامخا سړی دونه په میشته باندې نشي پاتې کېدی او دا سهار دا کسان راغلي وو ټکټر والا لږ کار وکړو زمار والا دا سړي سره خوله وواله هغه دغه وي چې دا شی چې دی دا دغه کاري بند دا رنډیکس بنګلادیش مونږ د راشن ور په تندر ولګوئ مونږ خوراک هم راکوو خو دې عذاب نه مونږ ته مه کوئ تاسو به خپل ووایئ چې سړی تقاضي ځای نه یې هر څه بند دي نو څه وکړو دا ورپسې دي هغه ورپسې دي بیا پسې ځایما مونږ چې نور شوي یو یا خو چې خدای پاک د عذاب راوسوی چې د ویښې دا خلک وړه وې چې خبره به ختمه شوې وه نور لکه موږ چللی دا زموږ کور ولیدل چې نرسو که تا لاړو حکومت لاړو 15 لک روپۍ دی که نه 15 لک روپۍ 15 لک روپۍ ته من په دې څه کار کېږي لکه تاسو دلته کې زونه موږ له وخت راکړو تاسو زموږ د سخته کې زموږ سره رالی او سره ودرېدئ او زموږ د اواز بهر ته رسول غواړئ تاسو الله یې خوشحاله کړه دلته کې وروره دا ډیرې پراته دي دا ګندونه پراته دي د دې نه مرضونه جوړېږي موږ تباه و برباد شو زموږ لارې کوڅې بندې دي زموږ پلشونه بند دي زموږ چولې بندې دي موږ غرق شو د دې نه دا وباګانې او دا شیزونه جوړېږي نو لکه اوبه نشته بجلي نشته حکومت نشته د تپوس څوک نشته د ادرسۍ څوک نشته زموږ مشر نشته موږ یتیمانان یو نو د پاره د خدای که څوک په دې عوامو کې څوک یې او داسې مخیر حضرات یې د هغې د الله او د رسول خاطر وکړئ راشئ دې محلې منځونو ته راشئ موږ نه دا خټې چوتې کوي زموږ نه دا ګل چوت کوي د دې سره دا مرضونه واړی او بیمار شو په هسپتالونو کې داخل شو نو موږ خو سره هغې جوګه وسو نه چې هسپتالونو کې پیسونه ورکړو دوایانې والو او که دا ځان له رزق وکړو څه چل وکړو موږ زموږ نه ولې سوالګري جوړوئ زموږ دا زندګي روانه کوي چې موږ خپل کار روزګار ته وزګار شو چې خپله ګټه کوو خپله خورو چې دا سوال او دا زموږ نه ختم شي چې موږ دا لاسونه لکه ورکوونکي جوړ شي د داسې په نسبت زموږ داسې شو چې داسې نه کوو چې بل نه موږ ورکو موږ د بل سره وکړو د پاره د خدای باندې لکه رحم وکړئ راشئ دې ځای ته دا ملبې او دا ګن او دا زموږ نه وباسئ لکه یو نه نماینده شته صرف پټوانو له راځئ صرف خپل تصویرانو له راځئ خپل خوشحالو له راځئ که دې هوټلو ته راځئ په هغې کې ناڅئ دا ناشتې او دا شیزونه غږوئ او بیا ځئ وروره هېڅ هم نشته او عوام دغه شان پرېښودی دی او خدای پاک یو په خپلو کورونو دغه شانتې راوله چې موږ درشو ستاسو سره وکړو چې تاسو ووایئ چې یاره دا عوام راغی او زموږ سره یې وکړه تاسو نه خو څه نشته دا محله چې ده که نه دا تاسو په کوم ځای کې ولاړ یې که نه دا د بنګلادیش دی او دا د بالکل دا تاسو کوم ځای کې ولاړ دا د بنګلادیش سینټر دی زمونږ د محله کې د اوبه راغلي دي تقریبا د لنټرو پورې کورونه به کې مکمل ډوب شوي دي په دې لارو کوڅو کې کم از کم 15 شپږ فوټه مالبه پراته ده د نن ورځې پورې نه واسه والا راغلي نه کمیټۍ والا راغلي نه ریسک والا راغلي موږ د خپل کورونه دا اومه ورځ ده چې په خپله یې صفا کوو د روسه پورې زموږ کورونه ډک پراته دي ولې موږ ته مخې ته لار بنده ده نو موږ دا ملبې چېرته راوباسو زموږ سره یې لار نشته او موږ درخواست کوو مهرباني کوو چې یاره دا خلک راشي او زموږ سره لاس خلاص وکړي الله دې دا خلک خوشحاله کړي تبلیغ جماعت والا راغلي دي طالبان راغلي دي زموږ سره لاس خلاص کوي خو د انسانانو د وسه نه ده
دا لا دې لا پکار د